الحمد لله حمدا يرضاه لذاته والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين ومخلوقاته ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف ټول په محبت سره وایي: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین کرام، رب کریم جل وعلا شانہ دے استاسی زمون دا حاضری اللہ قبول و منظور کی. آمین آمین یا رب. اللہ دے ماتا زما پوینا باندے دا عمل کول توفیق را نصیب کری. آمین. دویم دے رب کریم جل وعلا شانہ تاستا دا اوریدلو او دا عمل کول توفیق اللہ در نصیب. آمین. معزز سامعین کرام، کم بندہ چې د خپل مولای حقیقی او د رب کریم جل وعلا شانہ نا لری وی الله دې نه کی، او دا انسان خپل رب تزان نزدې کول غواړي، یا د انسان په زړه کې غفلت پروت وي. معصومه تشعل تکې نه ها تکې، یا د انسان په زړه باندې غفلت جاری وي، تواری وي، او دې د خپل قلب او د زړه نه دا غفلت لري کوي، دا بیادی د رب کریم جل مجدوه ته لري کول غواړي. یا یو بندا زړه د الله یاد تنکیږي، د رب کریم جل مجدوه یاد ورته ډېر سخت وي، ګران وي. رجوع رب کریم جل مجدوه ته ناراضي، اطمینان او سکون ورته پخپلا بندګۍ د رب کریم جل مجدوه کې نه حاصلېږي. د خپل رب کریم احکامات ته نه متوجه کیږي، هغه اوامر په ځای نه راوړي، د نواهی الله چې د سنه منع کړی وي پاغه اسباق نه لري، سپروا نه لري په کولو کې. دا دومره عظیم رکاوټ د بندا او د رب کریم جل مجدوه په منځ کې سشي راوستی دی، او دا رکاوټ او دا لوی مانع او دا لوی بند دا به سشي لري کوي د بنده او د رب کریم ترمنځ، چې د بنده غفلت د الله په یاد بدل شي.
د بندا لریواله د الله سره په نږدېوالي بدل شي د بندا د بدو کارونو نه په خو کارونو کولو باندې هغه بدل شي نو دا کم عظیم رکاوټ ته چې دا بندې د خپل مولانا لري کړي دی معزز سامعین کرام یو انسان چې د بل انسان یو خبره اونې مني نو د دې انسان زړه ته سخت ناراض او خفه شي چې ردا نافرمانه دی نو بنده هم سنا فرمانیانی کړی دي د دې عظیم رب د دې رب العالمین د احکم الحاکمین د دې رب کریم نافرمانیان بندن شوی دي په سبب د ګناهونو باندې د دای ګناهونو د وجه نه دا انسان د خپل مولای حقیقی نه لري شوی دی ځکه حدیث شریف کې راځي چې کله یو مؤمن مسلمان بندا یو د ګناه کارو کی د په زړه باندې یو تور داغ ولګي کدی توبه اونو باسی رب کریم جل مجدہو تا نو دا داغ ور باندې مکه شي پروت وي نو چې بیا بل ګناو کی نو دا داغ ور باندې بلمو لګي نو چې دې بیا هم توبه نو باسی نو د توبې د نوې سره په ذریعہ سره د انسان په زړه باندې د ګناهونو له وجنه تور داغونه لګي تر دې چې دا زړه ټول مکمل تور شي الله دې موږ ساتي ولی زکه چې دا هغه زنګ دی چې کوم رب کریم جل مجدہو یاد کړی دی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون هرگز دا څنګه دا بلکې دا هغه زنګ دی د دې په زړونو باندې د هغه اعمالو د وجه نه چې دې دا کسب کړی دی دې الله نافرمانیان کړی دي د هغه د وجه نه د دې په قلب باندې هغه نقاطی هغه اسودا تور داغونه ور باندې لګېدلې دي او دا قلب ولا ټول راګیر کړی دی نو د ظلمت او د تیارونو ډکه پردې د انسان په زړه باندې راغلي دي نو بیا د انسان ته د الله امر نخکاری د الله منع او تسمنع نخکاری د الله د اولیاء او د علماء او د پاکانو خلقو د خبري اثر ور باندې نکی ځکه چې دا بدن خو تابع د قلب دی او قلب بادشاہ دی چې زړه مطبوع تابعدار وي بدن خپل تابعدار کی الظاهر يدل على عنوان الظاهر يدل على عنوان الباطن علامات د ظاهر دلالت کی په علاماتو د باطن باندې کم انسان چې بدن ظاهری په سنت برابر وي پوه شي چې د دې انسان باطنم ټیک دی ځکه چې باطن نه وي ټیک آثار به نه ښکار کېدل بهر نو د کم انسان اعضاء او جوارح او اندامونه چې د الله تایید الله ته رجوع کوون کی وي د الله په یاد کې مشغول او مصروف وي نو پوه شي چې د دې انسان ظلم د رب کریم جل مجدو په یاد باندې مصروف او مشغول دی ځکه علامات د ظاهر دا دلالت کی په علامات د باطن باندې یعنی معنا چې دې ظاهرا ټیک دی پوه شي چې باطنا هم ټیک دی نو خبر ادا ده چې انسان بندا د خپل مولای حقیقی نه چې لري وي دا د ګناهونو د الله د نافرمانیانو له وجې نه ځکه چې د دې ګناهونو په سبب د پزړه باندې تور داغونه لګيږي او د هغه تور داغونو له وجې نه د انسان زړه تک تور ګرځېدلې دی لہذا دې د انوارات الهیونا د برکات او د فیوزات ربانینا دې محروم نه دا انسان نو کله چې یو بنده وغواړي چې خپل مولا ته رجوع وکم خپل رب کریم جل وعلا شانه سره زما تعلق راشي رشتہ راشي ربط راشي زما زړه کې عاجزی راشي رجوع الی الله راشي زه توبه طائب شم الله تا
هغه کوم عظیم رکاوټ چې د مولا او د بنده ترمنځ دی دا رکاوټ او مانع ختم شي نو دې انسان لره څه پکار دی معززو دې انسان ته توبه وستل د الله په حضور کې پکار دي چې الله په حضور کې په صدق دل سره توبه وباسي رب کریم جل وعلا شانه د تمام گناهونه د معاف کی حدیث قدسی دے رب کریم عز وجل فرمائی اے بنی آدمہ تو دمر گناہونه اوکی چې د اسمان اطرافو کنارو ته ورسیږي دومره ډیر گناهونه اوکی او ته ما ته بیا توبه کوون کې شي رجوع کوون کې شي خپېمان شي په خپلو کړو باندې الله فرمای غفرت لك ولا ابالي تمام گناهونه بد وبخم پروا مې نشته وای الله وای نو اوس دا تمام زنګ یکدم بدلول په صفایې باندې دا غفلت لري کول په یاد د باری تعالی باندې دا الله نه لري کېدل دا بدلیدل د الله ته نږدې کېدل باندې دا واحد لار د دې رب کریم جل مجدوه ته پسچا او پسچ دل سره الله په حضور کې رجوع کول او توبه الله ته وستل د دې نه بغیر نه حاصلېږي معزز رب کریم عز وجل فرمائی استغفروا ربکم انه کان غفارا تاسو الله نه بخنه غواړي یقینا تاسو رب ډیر زیات بخون کې مهربان دی وباسي توبه الله تعالی وي توبوا الى الله جميعا طول پټولا توبه وباسي ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون لپاره دې په دې یقین او امید باندې چې تاسو کامیاب شئ نو ستا کامیابېدل څه دي ستا کامیابېدل دا چې ستا لرېوالی په نږدېوالي بدل شي ستا د زړه توروالی په سپینوالي بدل شي ستا د زړه سختوالی په نرموالي بدل شي ستا کبر په تواضع او عاجزۍ او خشوع او خضوع باندې بدل شي ستا هغه زړه چې د الله د یاد نه اوړېدلی هغه د رب کریم طرف ته متوجه کېدونکي وګرځي لہذا دا کامیابی چې حاصل غواړي الله فرمایي ټول په ټول الله ته اے مؤمنانو توبه وباسي رب کریم جل مجدود رب کریم عز وجل په توبه د بنده باندې به حد خوشاليږي کله چې یو انسان د بل انسان نافرمانیو کې واغ راشي لاسونه ورته ونیسي چې معافي غواړم الہ العالمین جل مجدود دې بل انسان په زړه کې رحم واچي چې معافي وغوستا غلطي ومنله نو چې غلطی ومنله نو دا انسان هغه بل معاف کی قتل معاف کی ظلم ورته معاف کی ستم ورته معاف کی ولی هغه عاجزۍ سره معافي وغوسته نو چې بیا رب کریم عز وجل ته احکم الحاکمین ذات ته یو بنده الله ته رجوع کی او پس زمان خپل مولانا معافي وغواړي چې الهی زستا یو بنده یم ما نه ګناهونه شوي دي زه پیغمبر نیم الہ زه نبی نیم زستا په بندگانو کې یو عام بنده یم زما سره نفس دی زما سره شیطان دی الہ ما دوکه کوي ما د تانه اړی خو الہ زما بل رب نشتا خدای ما د خپل درد چوکاټ نه اون شړی زه بچاته الہ زاریو منت کوم زما خو بل رب نشتا الہ چې زه اغل لاشم وغه توبه وباسم نو لہذا رب کریم عز وجل پدی عاجزے پدی رجوع باندې الله به حد بندن خوشحالی کی وره توبه څه وی توبه ویل شي رجوع تا واپس کېدو ته ویل شي یو سړی روان شي د چانه مخ واړی سینه واړی ټول توجه تر نه واړی او دی بیا ټول توجه او مخ او سینه ټول بدن واپس راواړی دی انسان ته دې ته ویل شي رجوع نو انسان د الله نافرمانی کړي دا ګناه کړي دا صغیره دا که کبیره دا او د الله نه پدې سره د دې د وجنه الله نه ووړي دو مخې واړول او دې بیام شیطان او نفس ته انګوري او واپس خپل رب کریم جل مجدوه تراتو شي چې الہ غلطی می کړي دا دې ته ویل شي توبه معززو نو توبه ویل شي الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود فيه رجوع کول د هغه کارونو نه واپس کېدل د هغه کارونو چې هغه بدوي په شریعت کې
شریعت یو کار بد غني د هغې نه ته رجوع وکړي واپس شي الی ما هو محمود هغه صفاتو ته لاړ شي هغه کارونو ته لاړ شي چې هغه نیک دي په شریعت کې هغه ښه ګڼلی شي په شریعت کې د هغې صفات کولی شي ته د بدو کارونو د شریعت نه وړې شریعت چې ورته بد وایي لاړ شي هغه کارونو ته چې شریعت ورته ښه وایي صاحب دې ته ویلی شي توبه تائبون څوک دي تائبون توبه ویستونکي هم الراجعون الى الله بالتوبه من المعصيه الى الطاعه تائبون هغه څوک دي چې هغې رجوع کوونکي دي الله تعالی جل مجده ته په توبې سره د ګناه نه توبه وباسي او تابعدارۍ ته شروع شي دې ته ویلی شي تائبین تائبین دې ته ویلی شي مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د مشکات شریف حدیث تے کل بنی آدم خطاؤن تمام اولاد دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام خطاکار دی خطا کون کی دی وخیر الخطائین التوابون بہترین دا خطا کون کو نہ توبہ وستون کی معزز خطا کون کی خطول دی خو بیا په دې ټولو کې بهترین څوک دي په دې خطاکارو کې بهترین څوک دي مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا هغه توبه وستونکي دي رب کریم جل مجدود نو تائب چاته ویل شي توبه وستونکي تائب ویل شي هغه چاته چې هغه د ګناه نه توبه وباسي او اطاعت طرف تلاش د رب کریم جل مجدود ته ویل شي تائب بل دې انابت ویل شي من الغفلت الى الذکر الله ته توبه وباسي رجوع الله ته وکي په توبې سره خو توبه د سنو باسي د ګناه نه نو باسي ګناه نه کړي د غفلت د باری تعالی جل مجده نشه د الله د یاد غفلت په دراغلو د هغه غفلت د وجه نه دی توبه الله ته وباسي او د الله په یاد کې مصروف شي ګورا څوک توبه د ګناهونو نه وباسي څوک توبه د دې وجه نه وباسي چې یاره ما د باری تعالی نافرمانی نه ده کړې داسې نه بلکې ما نه د الله یاد د ذهن نه وتلی زه غافل شوی یم دا وخت رانه د الله د یاد نه بغیر تلی دی نو نو په عدم ذکر د الله په یاد نه کولو باندې دا انسان پیمانه شي او الله ته توبه چې لا دا وخت ما نه ضایع تلی شي ولی الوقت سیف دا وقت تور د امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمائی دا وقت تور دا اذا لم تقطعه قطعك کتی کٹ نکی وتا دا تور ماتا نکی قطعك تا ماتا بیا تا کٹ کئی نو دا وقت قدر کدی اکو نو وقت تا استعمال کا وقت تا مشغول کا دا اللہ پا یاد بانے نو تا وقت استعمال کو پیجر بانی او کنه ته دا وقت صحیح استعمال نکی په غفلت در رب کریم جل مجدہ کی ابتدا تیر کی نو دے وقت تکٹ کے گورے دے تکٹ کی معنی ستا عمر ختم کو ستا یو لحظه یو حصہ د عمر نه لاړه بغیر د یاد در رب کریم جل مجدہ د محدثینو نه یو محدث ته هغه مبارک فرمائی ما دیر شکالا د ماسخوتن ډوډۍ په خپل لاس نه ده خوړلې دیر شکاله می د ماسخوتن ډوډۍ په خپل لاس نه ده خوړلې چا ورله خوړلې وه چا ور باندې خوړه کانت اختی تلقمنی وزما یو خور هغې به ما ته نوړۍ جوړوله ترکارۍ کې مال به یې راکوله وانا اکتب الحدیث او زه به لګیا یم د الله په دین کې به مصروف وم ما به حدیث لیکل ما وی چې زه حدیث پرېږدم او روټۍ ته انخلمه نو ما نه وخت ضایع کېږي په دې سره نو د وخت د ضیاع غم ور سره او د وخت د ختمېدو د فضول ضایع کېدو یعنی معنا د ډوډۍ خوړلو ټیم هم دته فضول ضایع ټیم ښکاري چې دا بغیر د الله د دین د خدمت نه تیریږي نو ده به ډوډۍ نه خوړله خور به ورله ډوډۍ او ترکاري راوړه او دې به ناسو حدیث به یې لیکل هغه به ورته چې خوره که نه ده ورته زه اوزګار نه یم
هغه ورته خورې کا روټي به راواغستا نوړی به ولا جوړه کا او د ورته سره فلونی ولا او نور به مکه سي اختو لیکل به کول حدیث به یادول حدیث به لیکل سي سورزي دیر شکال مسلسل د ما سوتن ډوړې د خپل لاس نه د خړل سي دا د وخت قدر من خلقو سي وقت د الله په نسبت ډیر یو زیات لوی مرتبه لري مونږ تاسو چې یو خبره مضبوطول غواړو او د یو بل انسان په ذهن کې یقین پیدا کولو لپاره مونږ د هغه په حضور کې په الله قسم خورو چې قسم خلق اخري خلق وي بس صحیح وځه دا خبر سړی دروغجن نه دی په خپل خبره کې دا ولې دی خوري د قسم خوړو ابل په یقین کو دا بل یقین ولې کو د قسم ولې خوړلو د دواړو په ذهن کې مرتبه او مکانت در رب کریم جل مجده ډیر دی د الله نه زیات قدرمند ورته څوک نه ښکاري داغه په ذهن کې د په ذهن کې نو چې د الله یاد کړو الله داغه ذهن کې دونه لوړه مرتبه والا هغه خاوند دی چې بل دونه مرتبه د اچام نشته دی سیبا نو دوی چې د ماته داغه په ذات قسم خوړلو اوس کدي خبره کې هر رنگ وي بس په یقین کوما او دی بل زکه خوړو چې بل داشه سوچتنه د قدر ور چې د پاغه باندې قسم اخرم او د یقین راشي نو دې مرته د رب کریم په ذات باندې قسم اخري سیبا نو کم سیس کم سوک چې چاته قدرمند وي هغه په سر باندې قسم خوري هغه په ذات قسم خوري د پاره د یقین پیدا کولو راځي زمو استاخو په نظر کې د الله تعالی جل مجدود قدرمند دي ځکه قسم خورو راځه د الله په نسبانه بیا سو قدرمندي سوا د رب کریم جل مجدود خو هغه خپل ذات ته الله تعالی جل مجدود دا الله په نسبانه قدرمند څه شه دي الله په شي قسم خوري الله تعالی جل مجدود فرمایي والعصر زما د په وخت باندې قسم وی الله په زمانہ دې ما قسم وی الله الله فرمایي والشمس وضحاها زما د په نور باندې قسم وی زما د 50 وخت قسم وی والليل اذا يغشى زما د په شپه باندې قسم وی الله وی او د دې په تیارو باندې د دې چې کوم شي پټي پاغي باندې زما قسم وی په تیار باندې والفجر الله وی زما د په سحر وخت باندې قسم وی الله دا وختونو باندې ولې قسم خوري ته الله په نس باندې دا وخت ډیر قدرمن سجده دا ضایع کول نه دی پکار معاصر دا بغیر د یاد د الله تعالی جل مجدود نه تیرول نه دی پکار دا د خپل دنیا او د نفس او د خواهشات او د شیطان په تابعداري کې نه دي تیرول پکار دا نفس دا وخت دا ستا تور دا تما تکا چې تا مات نه کی ګوره نو دا ستا مقابله کوي سیبا نو کتا مقابله کدا تور دې ماته کا نو نری او که ماته دې نه کنو تا به ماتای نو لہذا بیا مې خرابای نو اے انسان اے مسلمان اے مؤمنه مریدا سالکا خپل وخت قدر وکا او لہذا د خپل وخت ته متوجه شه د الله په یاد کې د الله د دین په خدمت کې دا وخت استعمال کا دا وخت تانه د نفس او د خواهشاتو د نفس او دارنګ د تابعداري د شیطان کې د تانه تیر نشي فضل ور نو باز خلق الله ته توبه وباسي چې الہ ما فلانه ګناه کړی دا ځکه توبه الله او الہ وباسم زبددی په بدل کې نیک اعمال صالحه کوم او باز خلق د الله داسې خلق دي چې هغه ته منیبین ویل شي منیبین کم خلق دي منیبین هغه خلق دي چې الله تعالی جل مجدود توبه وباسي خو ګناه نه کړي د ګناه د وجنه نو باسي لدی وجنه وباسي چې الہ دا وخت ما نه بغیر ستاده یاد او د ذکر نتیر شو په غفلت کې الہ تیر شو په دې وخت ضایع کېدو الہ معافي غواړم توبه وباسم نتا دې ته منیبین الی الله ویل شي انابت دغه ته ویل شي او بعضی د او بطن کار اخري او بط څه ته ویل شي او بطن اب یؤب او بطن دا ویل شي من الغیبت الى الحضور الہی زتا ته توبه وباسم خدایا زما ذهن د تان علاوه بل زیته متوجه شوی خدای زستا د حضور نه لري شوی وما زما توجه په مخلوقاتو کې روانه زما سوچ فکر الہ ستانه بغیر په بل څه ته متوجه اوسه
الها زه مقام د مشاهده باندې مشرف نیم، په مقام د مراقبه م رانه پاتې شوه. مشاهده دا وي چې یو انسان الله ویني، دې ته مقام د مشاهده ویلی شي. او مقام د مراقبې دې ته ویلی شي چې انسان وای ما الله ویني. نو چې د یو بنده د الله په بندگانو کې داسې خلق دي چې هغه وایي چې ما ته مولا ګوري، ما ته رب کریم جل مجدوه ګوري، او دې د خپل مولا په حضور کې بل طرف ته متوجه شي، دې باندې الله ته توبه چې الها زه توبه وباسم، زما سوچ فکر ستا د سوچ فکر نه وړې د خدای سیبا. هغه خلق چې الله ته متوجه شو، د مخلوق سوچ او فکر او خاطر او خیال دا به ذهن ته نه راتلو، چې په مخلوقاتو کې به مصروفه شو، هم به ترنه خالق رب کریم جل مجدوه نه هېرېدلو. معززو سیبا زمونږ د طریقې نقشبندیي عالیه شریفی یو شیخ مبارک دے حضرت بہاؤالدین النقشبندی رضی اللہ عنہ دے مبارک خپلو موریدین ته فرمائی په سرزمین حجاز کې مې یو سړی وکتلو د 500,000 دینار سودای واغستا د سترګې د رب عمر د یو سکند عمر ته الله نه دی هیر شوی. د 100,000 سودای واغستا د 500,000 دینار د اشرفو د 100,000 روپو سودای واغستله او دن رب کریم یو ساعت لا نه دی هیر شوی. ما داسې یو سړی وکتو، موریدین ورته وفرمایل قربان نشم دا سیوا د تاسو نه بل شخص کېدی نشي. ورته بالکل تاسو رښتیا وویل. هغه الله داسې مقام ورکړو چې په مخلوقاتو کې به اخته د مخلوق کارونه به کول، اغستل خرڅول به کول، خو امت خپل رب کریم جل مجدوه د یو ساعت د یو سکند نه هم الله نه هېرېدلو. ګوره معاذ او مونږ خو چې په مخلوق کې مصروفه شو نو بس بیا خو خالق خو بالکل یادېږي نه. ولی ځکه چې مونږ خالق ته متوجه یو، نه د خالق ته چې ودرېږو پای کې مونږ ته مخلوق را وړاندې دی، نو په مخلوق کې چې مصروفه یو نو ولې به مخلوق مونږ نه بیا هېرېږي. او خو بیا سم په مخلوقاتو کې ورغر کیو، ځکه چې د الله حضور کې ودرېږو مونږ د مخلوق ذهن نه نوځي. زموږ په مخلوقاتو کې سوچ او تفکر لګیا وي، سیبه سرچ کوي، کوشش کوي، سعی کوي، تبحث کوي. نو چې په مخلوقاتو کې لګیا شي نو بیا به څنګه هغه د مخلوق نه ووړي صاحب چې د خالق په حضور کې ولاړ دی، د مخلوق سوچ او فکر کې لګیا دی، نو هغه به د الله د دې به د مخلوق نه بیا چې په مخلوقاتو کې مصروف شي، څنګه به د مخلوق نه د سوچ او فکر ووړي صاحب. رب کریم عز وجل په موږ او تاسو باندې زموږ په حال باندې الله رحم وکړي. معززو قسم پر رب کریم یو حدیث شریف کې راځي ير را سره پیدا شي. مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی آخر زمن کې با مسجد کې یعنی خلق بډیر ویډیر خلق به منځ کوي، ټول جمعات بډک وي د خلق منځ کوونکو نه، هو لیس فیه مؤمن، یو کس هم پکې مؤمن نه وي. ولی منځ به کوي مؤمن به پکې نه وي. سیبا الکه دا څوک راغلی دی ولی کافر منځ کوي سو. سیبا مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سحر به مؤمن وي، ما خام به کافر وي، ما خام به مؤمن وي، سحر به کافر وي. پیشوی د دې وجنا هر سحر آمنت بالله وای، هر ماخام چې دکېږي ما سوتن آمنت بالله وای. زمون خدا سي کارونه دي، دا سي تجارت او دا سي کاروبارونه دي چې مونږ دروغ وایو، د الله په ذات قسمونه خورو. پیشي قسمه قسمه خبر را نکېږي، کفر را نه به ویل شي، مونږ خبرم نه یو. سیبا مونږ په ځان ګمان د مؤمن کو مینس کې حقیقت کې الله اعوذ بالله ثم وثم کافرانی ګور. نو هر ورځ هر سحر چې پاسي نو لہذا تاسو کریمه اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا آمنت بالله دا تاسو ګور یاد او ساتي دا وای هر سحر او هر ماسختن وای. سیب د احتیاط په بنا باندې انسان نه پويږي. سیب دا یو عمل شوی، دا یو کار شوی چې هغه باندې الله ناراضه شوی، ای کی زموږ د ایمان خطر راغلی وي، مون خبرم نه یو د خپل ایمان نو لہذا دریاب لا هکړی او وړي یو. سیب نو مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خلق براغلی منځ کی جمعات بڑک وی. سیبا وليس فيه مؤمن واحد، یو مؤمن بم پکې نه وی. سیب دا ولی هر سړی به چې زه مؤمن یم، هر سړی وی زه منځ کوون کې یم. سیبا راغلو منځ تا منځ وکړو
او ذره قدر خپل رب ته نه متوجه چاته ولاړ دي سیبا چې ستا په منځ کې ستا رب کریم ستا ته ذهن ترانلو نو ستا د عبادت او د هغه انسان د عبادت چې هغه بت ته لګیا سفر شو د دې منځ کې سیبا ځکه چې هغه بت ته سجده کوي مولای حقیقي ذهن ته نه راځي هغه ته نه متوجه کیږي نو ته چې اوس الله ته ولاړې او ستا په دې منځ کې ستا خپل توجه د رب کریم حضور ته نشته چې الهه زه ستا په حضور کې ولاړ زه تا ته سجده کوم زه تا ته رکوع کوم زه تا ته قیام کوم ما تا ته سر ښکته کړی الهه ستا دونه سوچ او فکر نه راځي نو د هغه کس چې هغه عبادت د بوتانو کوي او ستا منځ کې بیا صبر دی الله دې مونږ وساتي نو معززو په کاملې طریقې سره خپل حضور برابرول دا د ضروریاتو نه دي ګوره معززو او دا د دې خبرې زه دعوه نه کوم چې زه اخته یم تاسې ته تاسې چې جوړېدې په دې مقام باندې مشرف دی دی الله حضور ته ولاړ وي بس د کامله توجه الله ته وي نه زه تاسې نه بې حده کمزوری انسان د رب کریم جل مجدو په حضور کې یم والله چې الله دې مونږ او تاسې ټول کامیاب کي الله دې زموږ ستاسې په ټول په حال باندې رحم وکړي نو زه وینا تاسو ته کوم خو حقیقت کې خپل ځان ته دا ویم ګورئ نو که ستا نوم مې واغستو نو خفه نه شئ نو رب کریم عز وجل زمونږ ستاسې تمام حالات و امور الله پاک د خپل رضا مطابق الله وګرځوي نو معززو بعض خلق رب کریم جل مجدوه ته توبه وباسي خدا توبه د دې چې دا د څه د وجې نه دا د ګناه د وجې نه توبه نو چې الهه زما ګناه کړې توبه دي توبه درته وباسم چې زه مطیع او تابعدار بنده وګرځم هغې ته تائبین ویلی شي کوم خلک چې د توبې د ګناه د وجې نه الله ته توبه ووایي چې الهه ما ګناه کړې ده او زه تابعداري او نیک کارونه شروع کوم نو ده ته تائب ویلی شي او یو منیب وي منیب هغه انسان دی چې هغه الله ته توبه وباسي د سجې د وجې نه توبه وباسي الهه ګناه نه کړې د دې وجې نه توبه وباسم الهه دا وخت ستا د یاد نه بغیر تیر شو خدای په دې توبه وباسم او بعض خلق هغې ته اوابین ویلی شي او بوعت نه دی او بت نه دی او بت څه ته ویلی شي دې ته ویلی شي چې رجوع فهي رجوع من البعد عن الله تعالی الى القرب الیه سبحانه وتعالی د الله نه لرې شوی وي چې الهه زه دا یو ساعت د تا نه لرې یم خدایه زما سوچ او تفکر مخلوقاتو ته وړېدلی خدایه واپس ما دا خپل سوچ الهه تا ته درواړلو زه په دې تا نه توجه اړولو باندې خدایه بل چاته په دې زه معافي غواړم خدایه ستا په حضور فمن رجع عن المخالفات څوک چې د ګناهونو د وجې نه الله ته رجوع کړي چې ګناهونه ترې نه شوي وي خوفا من عذاب الله تعالی له دې یرې نه ګناه توبه وباسي چې الله راله عذاب رانه کړي ولې ما نافرمانیانې کړې دي زنا مې کړې ده سود مې کړی دی غلا مې کړې ده نور ګناه کبیره مې کړې دي د دې وجې نه د الله حضور کې توبه وباسي فهو تائب دې دا توبه ویستونکی دی صاحب دته عربي زبان کې تائب وایي توبه ویستونکی ومن رجع حیاء منه فهو منیب څوک چې الله ته رجوع کي او الله نه ولا حیا ورځي چې الهه ما ستا د وخت ستا د یاد د بغیر وخت خدایا یعنی معنا وخت می تیر کړی ستا یاد پکې نه شوی الهه دا حیا ولا ورځي د خپل رب کریم جل مجدونه دې انسان ته په عربي زبان کې منیب ویلی شي صاحب ومن رجع تعظیما لجلال الله سبحانه وتعالى او څوک چې خپل رب کریم جل مجدوه ته د الله د عظمت د وجنه د الله د کبریایي او د الله د لوی جلال او د عظمت د وجنه خپل رب ته رجوع کی چې خدایا ته ډیر عظیم ذات ته د هیرولو قابل نه الهه ته ډیر یو لوی مرتبه لري یو لوی لري الهه ته تانه توجه اړول دا خدای دا ګناه کې راځي د دې پنځ دام ګناه وي سیبا الهه ما د توجه د تانه وړې دا واپس مې د توجه را واړل الهه ز پدې توبه وباسم دا ولې زما توجه د تانه وړې د الهه سیبا دې ته ویل شي اوابین سیبا تائبین منیبین اوابین نامون تاسو چې کومه توبه وباسو الله دې پکې خیر واچي چې د تائبینو کې مراش نو ډیره بخوي صاحب ځکه دا صرف اسه وګ لګوتی وړلې پس لکه پیمانتیا نشتا پس لکه خپل رب کریم جل مجدوه تا کچا کېدل او پکا کېدل او شرمېدل نشتا بس په ظاهر باندې مز وګ لګوتی وړ خدای توبه بس صرف لفظ توبه مزدله نور ور باندې پوهیږو نه صاحب
یو سړی بازار کې توتی خرڅولو ډېر پیسې ویلې چا ورته وی دا ولې دومره قیمت وایي د ټول قرآن کریم یاد دی الله اکبر یک شک دی پکې وي تپوس دی وکا ورته وی ستا قرآن یاد دی ورته وی ولې ستا پکې شک دی څه پیسې باندې سړی ډایرکټ پیسې ورکې سیب وای غستو په ګرانو پیسو باندې ولاړو کو تلاړو ټول خاندان خبر کو چې دا چې توتی می غسته دی چې هغه ته قرآن کریم یاد دی سیب یو سړی ورترالو خاندان ورته وای تعالی سورۃ اخلاص درځي ورته ول استا پکې شک دی څه ورته خو وایا ول استا پکې شک دی څه اول ورته وای ای خزه سورۃ فاتحه وای استا پکې شک دی څه صرف دا لفظ ذکر چې استا پکې شک دی نور سنوز د کړي سیبا هغه سړی ورته متوجه شي لکه غرق شوم ورته استا پکې شک دی څه خود غرق شوی نو سیبا زمون زبان باندې صرف لفظ د توبې دی سیبا نور پیګو نه چې څه شی دی دا الله ته رجوع شته او که نشته دی سیبا مولای حقیقي ته عاجزي شته او که نشته دی سیبا دا الله په حضور کې د خپل تندی او دا مثلا پوزه الله په حضور کې لګو آیا دا په کم نیت باندې لګو چاته چې لګو هغه ته توجه شته که نشته دی سیبا رب کریم جل مجدوه دې موږ تاسې په توابینو کې مشمار کی پس د هغې نه د الله مونږ تاسې په منیبینو کې شمار کی پس د هغې نه د الله پاک مونږ تاسې په اوابینو کې شمار کی معزز حضرت ابو علی الدقاق رحمت الله علیه فرمائی التوبة على ثلاثة اقسام توبه په درې قسمه ده اولها التوبه اول نمبر توبه ده دویم نمبر و اوسطها الانابه انابت ته وآخرها الأوبة أوبت فمن تاب لخوف العقوبة چاچ الله ته د ير د عذاب او د سزا د وجر الله ته توبه چې لا ما جهنم کې وانه چی فهو صاحب التوبه دا صاحب د توبې د توبه وستا لکه د ګناه د وجنه توبه وستا ومن تاب طمعا في الثواب او سوچ په دې تم توبه باندې چې الله مال اجر راکې په توبه باندې فهو صاحب انابه دا صاحب د انابه دی امداد منیبینو نه ومن تاب مراعتا للامر سوچ د الله د امر د لحاظ سات چې الله فرمایي چې واستغفر لذنبک د خپل ګناه بخنه غواړه یا استغفروا ربکم انه کان غفار الله امر کوي چې تاسو هغه الله تعالی جل مجدوه نه توبه وباسي الله تعالی رجوع کوي الله پاک بخون کړي د الله د امر چې الله فرمایي یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا الله تخالص توبه وباسي دا د الله امر دی الله فرمایي توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اے مؤمنانو ټول الله ته توبه وباسي دا د الله امر دی ته به دې صرف د امر د الله په ځای وړلو باندې څه خبره کوي یو سړی دی هغه سخت وګی دی هغه تو وای ډوډۍ وخوره مشر وته ډوډۍ وخوره نو دې کین ډوډۍ وخوري د شي دا ډوډۍ خوړله د امر په غرض خوړله کده د لوګي په غرض خوړه دی اوګه او زکه خوړه دې ته سوچ نه چې راشه د امر منه د مشر د مشر د امر په خبره په نیت باندې دا راوټې نه خوړل دي اوګه دې زکه خوري هغه تصدق و دې کیناس بل هغه کسته چې هغه سړ ډوډۍ خوړلې وي ډېر خوړلې وي خو لګې نه خوړلې معنا لګ بیا متلګ لګ زړه کېږي بعضي خلک وی ډېر خوري کنه عادت چې کم اندازه دا گیج دی هغه تنی رسیدلی پسول فیصدو کې 80% خوړلې 60% پاتې نو که اون خوري پروي نه وي او که اوخري نزړې او تنورم کې چې راشه اوخره نو چې داسې یو شخص تاسو کوی چې را دغه اوخره نو دی وی راشه د درته ویل ستیم درته کو او راشه ځان م موړ کی نو داغه ستم پځې وروړي او لہذا خبر کارمو کی سیوا او یو هغه کسته چې هغه بالکل موړ وی فل پورا موړ سیبا او بیا ورته یو مشر وی چې ډوډۍ خوړه اوخره او د دونه طبیعت خراب شي قبل اوخري الټه کوي سیبا خو دی وی نه د امر زخیا ساتم زکه دراته ویل د خبره په زیرونه چې مشر دې چې خبره ځای لاړ نشي دې د هغه د بعد بیا کینې ډوډۍ اوخري سیبا نو دې درې وانه کې مینس کې فرق دی سیبا نو ایسو باج خلق الله ته توبه وباسي د ګناه د وجنه
چې ګناه مې کړی ځکه توبه وباسي. بعضې الله ته توبه وباسي له دې وجه نه چې حیا ورځي، او بعضې له دې وجه نه توبه چې الہ العالمین امر کړی د خپل رب کریم امر په ځای باندې راوړم. اگر چې ګناه هم نه ده کړې، اگر چې د الله د یاد نه په غفلت کې هم نه دی وخت تیر کړی، خو بیا هم الله ته توبه وباسي. دا ولې وباسي؟ دا دې دپاره وباسي چې لہذا مان رب کریم جل مجدوه راضي شي چې د هغه امر په ځای باندې زه راوړم. ګوره همدک راز دی زمونږ ستاسې خو پیغمبر محمد مصطفی علیه التحیة والثنا مبارک متعلق راځي چې مبارک علیه السلام با ہر سحر سلزل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دا و مبارک علیہ السلام ہر سحر ویل سے ہر ماخام سلزل ہر سحر سلزل. دلتا کی محدثین کرام شارحین مبارکان فرمائی مبارک علیہ السلام خود اللہ نازول نبی دے او زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې انبیاء کرام علیهم السلام نه وړه ګناه کوي نه غټه ګناه کوي، دا د ګناهونو محفوظ دي، سیوا دا معصوم دي، بچ دي د دې نه. نو بیا خلق د توبه چې وباسي استغفار خو د ګناه د وجې نه وباسي، نو ولې دی دا توبه وباسي او سلزلې وباسي؟ دی خو ګناه هم نه ده کړې، ولې توبه وباسي سیوا؟ نو معزز سامعین کرام ما تاسو ته وویل که نه چې یاره څوک د ګناه د وجې نه توبه وباسي، څوک د حیا د وجې نه، او څوک د الله د امر په ځای راوړلو باندې سیبه. نو شارحین جواب کوي، یو جواب دا کوي دا داسې ده چې دا پیغمبر علیه السلام اگر چې ګناهونه ترې نه کېږي او نه ترې نه شوي دي او نه ترې نه کېږي سیبه، خو بیا هم الله ته توبه وباسي. ولې؟ تعلیما للامت، امت ته تعلیم ورکوي چې ای امتیانو زمانه ګوري یو ګناه هم نه شي، زه بیا هم د الله په حضور کې سل ځل د ورځې توبه وباسم. تاسو خو په طریقې اولا سره الله ته په توبه باندې شروع شئ صاحب، تاسو خو هر ټایم ګناهونو کې مبتلا یې. نو مبارک علیه السلام ګناهونه نه کوي، منزه دی د ګناهونو نه، مبرا دی، خو بیا هم سل ځل وایي تعلیم امت ته ورکوي چې امتي ته خو هر ټایم ګناهونو کې ګورې، ته ګورې سم زه سل ځل وایم چې ته ګورې د دې پسې زر ځل وایي الله په حضور کې توبه وباسي. مبارک علیه السلام فرمایي صلی الله علیه وسلم توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. هغه انسان لره په ورځ د قیامت ډېره لویه خوشحالي ده څه شی دی چې د عملنامه الله ورکي او چې دې پکې وګوري بس ځای په ځای د استغفار لیکلی توبې الله ته ویستې توبې الله ته ویستې چې پاڼه اړې توبه چې پاڼه اړې توبه بهر توبه ده بهر صفت د توبې دي سیبه. بس د دې انسان دپاره مبارک علیه السلام فرمایي په ورځ د قیامت ډېره لویه خوشحالي دې انسان دپاره. اشاره دې ته چې زما امتي الله ته هر ټایم توبې وباسه. دویم نمبر جواب محدثین کرام دا کوي ځکه مبارک علیہ السلام توبه وباسي چې کله کله یو کشر رواني وکي غلطي وکي نو مشر ډیر عزتمند وي، نو مشر راشي او هغه خلکو کره جرګه بوزي او هغه بل جانب خلکو ته وایي چې صاحبه غلطي کشر کړې ده معافي زه غواړم زمون کشر غلطی کړ دی زه معافي غواړم د په ځای باندې، نو هغه بل جانب نه ورته معافي وشي سیوا. نو لہذا مبارک علیه السلام تعلیم د دې ورکوي زما امتیان الہ ډېر کمزور دي، ډېر ګناهګار دي، هر ټیم په ګناهونو کې لت پت پراته دي، الہ ځان نه پوهېږي خدایه زه د دې په ځای راغلم زه ستا حضور کې الہ معافي غواړم، دا وبخه دې ته معافي وکړه الہ. بل وجه دا ده چې مبارک علیه السلام دا توبه د الله حضور کې ځکه سلزل وباسي، اگر چې ګناهونه د مبارک علیه السلام نه محال دي ناممکن دي، خو بیا هم توبه وباسي د الله امر په ځای باندې راوړي سیبه. اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې د الله د طرفه نصر او امداد راشي او فتح راشي یا رسول الله علیه السلام، ورأيت الناس افواجا يدخلون في دين الله څنګه راځي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او ته خلق ویني یا رسول الله علیه السلام چې دا ډلې خلق را روان د الله دین کې دنه کېږي او سیبا ایمانونه وروړي اسلام وروړي یا رسول الله علیه السلام. نو مبارک علیه السلام ته الله د دې باسوي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا الله تسبیح بیان کا، الله ته بخن الله نه غواړي استغفار وایا ځکه رب کریم جل مجدو ډیر توبه قبلون کې ذات یا رسول الله بیا هم الله پاک وته توبه وباسه. نو مبارک علیه السلام خو ګناه کړي نه، توبه ولي وباسي، توبه چې وباسي د الله امر په ځای باندې وروړي سي.
نو مقصد دا شو چې څوک د ګناهونو د وجه نه توبه د الله حضور کې وباسي، څوک له دې وجه نه توبه د الله حضور کې وباسي حیا ورزي، اگر چې ګناه نه کړي خو حیا اند الله حضور کې توبه وباسي او باز د الله امر پځې وروړي ځکه د الله په حضور کې توبه وباسي. لہذا د دې درې واړو نه تعبیر شوی دی سیبا. نو فرمایي فمن تاب لخوف العقوبه، څوک چې د عذاب د وجه نه د الله په حضور کې توبه وباسي د دې یاري د وجه نه، فهو صاحب التوبه، دا صاحب د توبې دی. ومن تاب طمعا فی الثواب، څوک چې ثواب په طمع الله په حضور کې توبه چې الله اجر راکړي، فهو صاحب انابه، د صاحب د انابه نه د منیبین الی الله نه دی سیبا. ومن تاب مراعه للامر، څوک چې د دې وجه نه توبه چې الله امر کړی زکه کوما، اگر چې ګناه نه کړي غفلت کې وخت نه تیر کړي سره د حضور کامل توجه د وجه نه بیا هم د الله حضور کې توبه واسي، لا لرغبه فی الثواب ورهبه من العقاب، د ثواب په غرض او نه د یری د عذاب د وجه نه توبه واسي، صرف پدې تو غرض تو چې الله را تویل دي. فهو صاحب اوبه، دا صاحب د اوبې دی، معنا د اوابین د خلکو نه دی. توبه د چا صفت ته؟ توبه د مؤمنانو صفت ته سیبا. الله پاک فرمایي وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مؤمنانو ټول پټول په شریک راولګي او توبه الله توبه سي، پدې امید چې تاسو کامیاب شئ. الله وي او انابت دا د چا صفت ته؟ صفت الاولیاء والمقربین، دا د الله د اولیاء او د الله ته د نږدې خلکو صفت ته. پیشي دی ګناه نه کوي. من خشی الرحمن بالغیب، څوک چې د خپل رحمان ذات نه په غیب باندې دی یریږي، وجاء بقلب منیب، او الله تعالی جل مجدود ته پداسې زړه سره راتله کوي چې هغه زړه الله ته راځي، الله ته راځي وي، الله نه غافل نه وي سیبا. والاوبه، اوبه چې ده نو دا توبه ده، خدا دریم نمبر توبه ده صفت الانبیاء والمرسلین، دا د الله د انبیاء او د مرسلین علیهم الصلاۃ والسلام توبه ده. الله پاک فرمایي ووهبنا لداود سلیمان، مونږ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام ته دا غيو داسې نازولې بچي ورکو سلیمان علیہ السلام. الله فرمایي نعم العبد، ډیر ښه بنده دی سلیمان علیہ السلام، انه اواب، دی ډیر اواب دی. معنا دا هر ټیم د الله حضور کې توبه په دې غرض وباسي چې زمان خپل رب راضي شي، نه ګناه کړی دا او نه د الله نه په غفلت کې وخت تیر کړی دی. هر ټیم الله ته په کامل توجه سره متوجه دی، بیا هم د الله حضور کې توبه وباسي. ډیر 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 توبه وستون کې حضرت سلیمان علیہ السلام نے الله پاک وایي سیوا. اللہ تعالی جل مجدود منگو تاسو ته د دریوانو توفیق را نصیب کی. معزز سامعین کرام، دا الله په حضور کې توبه وستل دا یو ډیر لوړ مرتبه ده، یو ډیر لوړ مقام دی چې انسان د خپل رب کریم په حضور کې الله ته سر ټیټ کی، عاجزی وکي او الله نه معافي وغواړي. لہذا د دې توبې په ذریعے سره انسان رب کریم جل مجدوه نه کلری وي نو د توبې د برکت الله نزدیکی ځان ته. کله د پزړه باندې غفلت تواری وي جاری وي دا غفلت د الله په یاد باندې بدل شي. کله دې انسان زړه باندې د نیکانو خلکو خبرې د الله خبرې د مبارک علیہ السلام خبر اثر نه کوي ور باندې، که توبه او وسره توبه د برکت بر رب کریم جل مجدوه په حضور کې بده داسې توبه طائب شي چې بیا به عام یو سړی عام خبره مر باندې اثر کوي. د الله او د الله د رسول علیہ السلام خبره ته بالکل هغه تسلیم وي سیوا. نو کدا کمال حاصل الغواړي چې استاد لريوال الله نه پنځ دیواله بدل شي او استاد سخت زړواله دا په نرمواله بدل شي، ستا کبر ولوي په عاجزۍ باندې بدل شي، او دارنګي هغه ستا غفلت د الله په یاد او ذکر باندې بدل شي. لہذا د الله په حضور کې توبه الله ته پسچ وباسا او وای الہی ما ډیر نافرمانیان استا کړی دي، زنه پویدم خدایا یا خپویدم خو ما کړی دي خدایا، الہی زتا ته توبه وباسم. لہذا د توبې د وشتلو طریقه به ان شاء الله الرحمن را روان هغه کجوندیو ان شاء الله ستاسو په حضور کې به خیر بیانو چې څنګه به بنده د الله په حضور کې په کومه طریقې سره په کوم کیفیت سره الله په حضور کې توبه وباسي چې انسان د الله حضور کې هغه ډیر عاجز ښکار شي او د انسان کې په خپل عاجزي راشي. او لہذا هغه ان شاء الله که خیر ستاسو په حضور کې بیانوم. هغه داسې د لګه غونته چې د الله حضور کې په خور باندې مخ کې دي، د خپل مخ په خور باندې ککړ کې لګي خور براواله په سر بواچی او ځان نه هغه یو ډیر ذلیل انسان جوړ کې چې الها ز ډیر ستا کمزورې بندې په بندگانو کې ان شاء الله الرحمن طریقه به خیر روان. هغه د جمعې پر ان شاء الله بیانوم. الہ العالمین جل مجدوه دې موږ تاسو ته توفیق د توبې نصیب کی. ټول په جمع باندې وای استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا شارح الصدور اشرح صدورنا فلا شارح إلا أنت. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا فلا منور إلا أنت. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المنيبين واجعلنا من الأوابين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من الذين أنعمت عليهم واجعلنا من عبادك الصالحين الشاكرين الذاكرين العارفين المحبوبين العاشقين المقربين. الہ العالمین جل وعلا شانہ په دې خبر باندې ماتم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، دوی ته په ور نصیب کړي. خدای د زړه ارمانونه مقصدونه مطلبونه ارزوګانې ټول پورا کړي، دوانه جهان مخسته کړي، په ګناهونو قلم د اخرا کاږي. خدای کوم واړو ګناهونه کړي، که غټ مو کړي دي خدای، قصدن مو کړي دي، که په هیره مو کړي دي خدای، ته ټول په خپل فضل او کرم سره خدای معاف کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت ادا کړه.